په مخته ځمکه باندې مسجد حرام د ټولو نه بهترین او افضل ترین مقام دی. د هغې نه بعد دویمه درجه د مسجد نبوي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جومات دی په مدینه منوره کې چې کوم دی. او دریمه مرتبه په دغه مقدس مقاماتو کې هغه مسجد اقصی دی. په دې وجه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. د ثواب او د برکت او د فضیلت په نیت به هیڅ یو مقام ته سفر نشي کېدی مګر د 3 مساجدو په خاطر. الته انسان د ثواب دپاره د برکت دپاره د فضیلت په خاطر الته انسان سفر کولی شي. یو نبی علیہ السلام فرمایي مسجد الحرام، دویم نبی علیہ السلام فرمایي مسجد هذا و زما د جومات چې کوم مسجد نبوي دی، او دریم جومات هغه المسجد الاقصی بیت المقدس چې کوم جومات دی. دا د 3 مساجدو ته د ثواب او د فضیلت په خاطر هغه سفر کیدی شي. رای ابن عازب رضی الله تعالی عنہ فرمایي و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمه ته هجرت وکړو تقریبا 16 میاشتې یا 17 میاشتې نبی علیه الصلاۃ والسلام بیت المقدس طرف ته موس کړی دی. دا د مسلمانانو قبله اول ده. مسجد اقصی دویم هغه ځای دی په مخته ځمکه باندې چې د هغې تعمیر او د هغې آبادي شوې ده د عبادت په خاطر. د دې لپاره چې دلته به خلک عبادت کوي او د الله د کور په حیثیت باندې. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو چې په مخ د ځمکه باندې اولنی مسجد د عبادت دپاره د الله رب العالمین د بندګۍ په خاطر هغه کم جومات جوړ شوی دی. وی نبی علیہ السلام وفرمایل مسجد حرام بیت الله شریف. او بیا چې تپوس دویم کم جوړ شوی دی نبی علیہ السلام فرمایل المسجد الاقصی. نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې د مسجد حرام او د مسجد اقصی په منځ کې څومره فاصله یعنی څومره وخت او څومره ټایم تیر شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل 40 عاما 40 کاله د دې 2 مساجدو په تعمیر په منځ کې دومره وخت تیر شوی دی چې کله په مخته ځمکه باندې دا دویم عبادتګاه ده چې هغه د عبادت په خاطر د دې آبادي شوې ده. نبی صلی الله علیه وسلم دې طرف ته 16-17 میاشتې د هجرت نه بعد مونځ کړی دی او د سفر او د ثواب او د فضیلت په خاطر او د برکت په خاطر د دې جومات طرف ته سفر هغه نبی صلی الله علیه وسلم جایز ګرځولی دی. لیکن د هغه مسجد اقصی حالت نن سبا ډېر د غم او د درد سره دی. اسرائیلو چې په هغې باندې کومه بمباري وکړه کم ظلم او تشدد هلته وشو په مسلمانانو باندې. لیکن د مسلمانانو حکمران هغه OIC دی، هغه نور اسلامي ممالکو تنظیمونه دي، هغه د مسلمانانو ملکونو بادشاهان او حکمرانان دي. هغه د خپل بادشاهۍ او د خپل کرسۍ په خاطر د فلسطین په مسله باندې د مسجد اقصی په خاطر د غزه د مسلمانانو سره د همدردۍ په خاطر هغه د خوله نه کولاوي په دې خولو باندې مهرونه لګېدلي دي. لیکن د اسرائیلو سره چې کوم خلک ولاړ دی، اکه امریکا ده، اکه برطانیه ده، اکه جاپان دی، اکه بل ملک دی، نو ښه په بانګ ورسره اعلان کوي، تعاون ورسره کوي او علی الاعلان په میډیا وایي د اسرائیلو سره ولاړ یو. لیکن زما د مسلمانانو حکمرانان او مسلمانان هغه د خپل فلسطین د مسلمانانو سره د غزه د هغه مظلوم او هغه مجبور مسلمانان چې سحر او ماښام د اسرائیلو د بمبارۍ په خاطر په سوونو مسلمانان شهیدان شو، اسپتالونه یې پرې نښودو، اداري تعلیمي پرې نښودي، کورونه یې پرې نښودو، بازارونه یې پرې نښودو. مګر دغه اسرائیلو ظالمانو د خپل تشدد په نتیجه کې د ظلم او د بربریت په نتیجه کې هغه مسلمانان په سوونو په زرګونو مسلمان شهیدان شو. لیکن زما د امت مسلمان حکمران هغه کې جرأت نه پیدا کیږي چې د فلسطین د مسلمانانو سره علی الاعلان د هغوی سره د امداد اعلان وکړي، هلته خپل پوج ولیږي، هلته خپلو ادارو تعاون ولیږي. لیکن افسوس سره به دا خبره کیږي چې دومره افضل مقام چې د هغې لپاره صلاح الدین ایوبي رحمه الله 14 جنګونه کړي دي، عمر فاروق رضی الله عنه د هغې د ازادۍ دپاره د فلسطین د ازادۍ دپاره یو عظیم جهاد کړی دی. خو لیکن نن هغه علاقه، نن هغه مسجد
نن هغه علاقې خلک او د هغې مسلمانان د ظلم سره مخامخ دي، د بربریت سره مخامخ دي، د اسرائیلو د تشدد سره، د اسرائیلو د بمبارۍ سره مخ دي. رب العالمین دې د هغه مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.